د زلمو او پیغلو سره زه امین مشال تاسو کتونکو ته د زړه له تله ستړي مشي وایم. نوي کول اوپن مایک نن به د دې زلمو او پیغلو سره یو ځل بیا د زلمو په مسلو خبرې کوو چې زلمي او پیغلې نن سبا د کوم قسمه مسلو سره مخامخ دي. د دغه مسلو د حل دپاره ورسره څه لاره چاره شته او که نه همدغه مسلې به یې کال په کال به یې تېرېږي به او موږ به ورسره ځان عادت کوو چونکې نوی کال شروع شوی دی. نو د کال 2025 که زمونږ کم پروګرامونه نو زمونږ مقصد دا و چې کال 2026 ښه تیر شي. اوس که زمونږ کومه هڅه ده، کم کوشش دی یا کم اچیورز مونږ ستاسو مخې ته راولو یا که زمونږ په زلمي کې کم قسمه صلاحیت موجود دی او څوک ورله لاره نه ورکوي، خنډ ورته مخې ته جوړ دی، نو زمونږ به کوشش دا وي چې دا ترې لرې کړو ځکه چې زمونږ راتلونکي کال ښه تیر شي. او اورال زمونږ مقصد دا چې خپل وطن دپاره دې کار وکړي، د خپل وطن د ګټې دپاره ډېر وړاندې شي. غواړم چې یو په یو در سره معرفت وکړم او بیا به د دوی سره په مسلو باندې خبرې کوو. صرف مسلې نه، د دوی که کوم پټ صلاحیتونه دي په هغې باندې هم خبرې کوو، ځکه چې یو شخصیت غواړي یو څه، د کور نه په هغه باندې پرشر د بل څه وي، معاشره د بل څه دپاره جوړه ده. نو په دې پښتنه ټولنه کې مسلې مسایل زیات دي، نو د هغې د حل دپاره به موږ ځو او بیا که د دوی کوم پټ صلاحیتونه دي د هغې د رابرسېره کولو دپاره به موږ د دوی سره بحث کوو. خوله زموږ سره ده د سایکالوجي ډپارټمنټ، ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. او د دوی سره لایباناز ده، ستاسو هم د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. ناجیه علي سایبر سیکیورټي ټرینر ده. سایبر سیکیورټي نن سبا څومره په ټرینډ کې یا سایبر سیکیورټي نه زمونږ نوي کل خبرول دا څومره ضروری دی، نو موږ به ناجیه علي نه ځان خبرو. آپ کا بھی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. عظمت وزیر زمونږ سره دی، ستاسو هم د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. او د ملکڼ نه اریال احمد زمونږ سره دی، ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. بلال ضمیر زمونږ سره دی، ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. محمد عزیر هم د سایکالوجي ډپارټمنټ سټوډنټس دی، ستاسو هم د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. سلامت راته اوسئ. محمد حسین علي هم زمونږ سره موجود دی، ډېره زیاته مننه کوم. لږ نفسیاتي په دې باندې خبره کوو چې وجه څه ده زمونږ په دې معاشره کې نن که یو زلمی څه کول غواړي، یوه پیغله که څه کول غواړي، د کوم قسمه مسلو سره هغه مخامخ ده او اورال زمونږ دا ټولنه د کوم قسمه نفسیاتي مسلې ښکار ده، د کومې بیمارۍ ښکار ده او په دې قام باندې آیا چا تعویض خو نه دی کړی چې دې که څه هم کار شروع کوي نو په هغې کې ورته مسلې زیاتې رامخې ته کېږي. نو غواړم چې خوله په دې باندې خپل نظر را سره شریک کړي. وجه څه ده زمونږ زلمي که وګورو د ډېرو صلاحیتونو نه ډک دي، تعلیمي ادارې که هم وګورو نو په هغې کې هم کوشش دا کیږي چې سټوډنټس ته ښه تربیت ورکړی شي، خو د هغې هغه رنګ په معاشره کې نه ښکاري. څه وجه ده په دې معاشره باندې دا خبره په طنز کې کومه، چا تعویض کړی دی، چا ورته بددعا کړې ده چې زمونږ دا دومره ښکلې شازلمي، دا دومره پیغلې، دا دومره تعلیمي ادارې خو رنګ یې نه ښکاري. ډیره مهرباني چې تاسو ماله موقع راکړه د خبرو کولو. سر زه خو به دې کې دا ووایم چې غټه خبره د سپورټ ده، چې ستاسو د فیملی موسټ امپارټنټ چې ستاسو د پیرنټس د مور پلار در سره سپورټ وي. نو زه ویم چې داسې یو دغه بیا یو سټوډنټ، یو زلمی، یو پیغلم داسې وروسته نه ده د دې شیزونو نه. بله خبره به زه دا وکړم سر چې بینګ فیمیل، زه به دا ووایم چې لکه ډېر داسې چیلنجز مخې له راځي چې هغه مونږ نشو فیس کولی. سر نو د یوې فیمیل دپاره په معاشره کې سروایول دا څومره ګران دی؟ سر دا مونږ چونکې داسې سوسایټي کې اوسیږو چې هغوی دپاره فیمیلز دپاره د سبق دا کانسپټ بیکورډ خلکو دپاره نشته دی که مونږ سوچ وکړو. خو سر لکه زه په دې خوشحاله یم لایک د جنزي باندې اکثر خبرې کېږي که نه چې یاره دا ډېر لایک مټیریلیسټک سوچ ساتي، نو خو داسې نه ده، دی په هر څه باندې پوهېږي. سر دویمه خبره دا چې هغوی چیلنجز نیویګیټ کولی شي. سر که دا ټول اپروچز مونږ کمباین کړو که نه، نو دی په خپل دی ته د خپل لایف پرپز او ډایرکشن پته ولګي، خپل فیت او ویلیوز سره کنیکټ پاتې کېږي. سر یو چیلنج دام دی چې لکه پیغله به ولې چې دی نو جاب کوي، سر چې دونه سبق پیغله ووایه نو دا خو بیا یو قسم ضایع کېدل شي که نه. نو زه وایم چې لایک کم فیمیلز
کم ویلنګ فیمیلز دي که نه، نو هغوی ته جاب دپاره اړو دغه په کار نه دی. دلته یو سوال بیا بل مرا پیدا کیږي چې ما ته خو د خپل ځان څخه ډېر زیات بد محسوسیږي چې لکه زه نن په دې باندې خبره کومه چې د زلمو مسلې څه دي او زلمې به صرف په مسلو باندې خبره کوي. نن څه بل څه پکار و، نن پکار دا و چې موږ په ای خبرې کړې وې چې دا پلاني ملک دا زموږ نه ولې دومره مخکې لاړه. نن پکار دا و چې موږ په ټیکنالوژي باندې خبره کړې وې چېرې زموږ زلمي یا پیغلې دا ولې د دې بل ملک نه دومره وروستو. نن پکار دا و چې موږ په یو ماډرن تعلیم باندې خبرې کړې وې. نن بیا همغه مسله راځي چې هریسمنټ دی، نن بیا هغه مسله راځي چې پلار خپلې لور ته او خپل بچي ته یو شانتې نظر نه کوي. نن بیا هغه مسله راځي چې جی زموږ سیلیبس خو چونکې لکه د 80s دی. نن بیا هغه مسله راځي چې زما سره فیس نشته، زما سره دا څه وایي لکه دا ډېر هغه نفسیتي اثر په انسان باندې نه غورځوي. سر دې کې به زه یو خبره دا انکلوډ کړم که نه چې جی انکلوډ یې کړه. سر دا به ووایم چې لکه زمونږ پاکستان کې سر دا شیزونه عام دي، هریسمنټ شو سر اے آی هغوی مخکې تللی دي. سر مونږ په دې باندې رستو یو چې اوس مونږ سبق وایو مونږ د اے آی یوز نشو کولی. سر مونږ منې کړی شوي یو. سر دا زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دی. مونږ منې کوي د اے آی نه، خپل دماغ ولې نه استعمالوي. نو سر چونکې مونږ خو سټوډنټس یو که نه، هغسې د ټیچرز غونته کې مازغه خو مونږ نه لرو. سر کوشش پکار دی سر، خو لکه زه ویم دا چې پکار دی چې مونږ د اے آی د ټولز یوز کولو نه منې کوي، ځکه چې دا یو ډېره ضروري او دا یو ډېره اهم میټر دی مونږ سره. دنیا لاړه چرته نه لیباناس په دې باندې څه ویل غواړي او مونږ ټیچر لا اوس هم د دې نه منې کوي چې چونکې لکه دا د اے آی استعمال دی، دا د اے آی جوړ سیز دی. څه وایي جی؟ سر څنګه چې دوی خبره وکړله چې مونږ اے آی نه منې کوي، نو څومره چې ما خپل یونیورسټي کې څومره چې ما ابزرویشن دی، نو زمونږ سټوډنټس چې کوم دي هغوی د اے آی نه هغوی زیات کار د اے آی نه اخلي، خپل دماغونه نه اخلي. هغوی چې څنګه هغوی ته پریزنټیشن وغیره څه شیز میلو شي، هغوی ډایرکټ لاړ شي اے آی چیټ جی پی ټي لاړ شي، ډایرکټ خپل دماغ هغوی بکس وغیره پرېښي دي، بالکل لایبرري وغیره. ها لکه ستاسو خبره په دې باندې چې چونکې لکه خپل د مزغو استعمال دا چې ته پکار دی یو لایبرري ته فزیکل لاړ شي، ته کتابونه ولټوې، ته د هغې مختلف چې کوم آرا دي هغه راواخلې. نو بس صرف د خپل ځان د تن اسانۍ دپاره بس تا چیټ جی پی ټي ته یا بل کوم ایل ایل ایم چې کوم سافټویر دی هغې ته تا یو څیز ور واچو، پرومپټ یې که او بس تا ته پکار دا دی چې یاره زه بس په وخت اوده شم او سهار راپاسم. دا سټوډنټس مونږ ټیچرز غلطي آی تھنک څه دومره حد پورې څه ایکسټینټ پورې ده، خو څه ایکسټینټ پورې سټوډنټ خپله غلط دی، ځکه چې سټوډنټ خپله هر یو شیز هر څه ځان له اسانول غواړي، چیټ جی پی ټي ته لاړ شي، هر یو شیز ځان له ډایرکټ داسې غواړي چې ما ته بالکل تیار میلو شي، نو خپله ایفرټس نه کوي. نو موږ سره ناجیہ علی موجود ده، سائبر سیکیورٹی ٹرینر ده. کیا کہیں گے دنیا سائبر سیکیورٹی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اب بھی وہی پرانے تاروں پہ ناچ رہے ہیں کہ ہم آج بھی وہی زیادہ تر فزیکل چیزوں کو تو توجہ دیتے ہیں. سائبر سیکیورٹی میں ہم کس حد تک پیچھے ہیں اور کس حد تک ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں ہم لوگ بہت زیادہ بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ انہی سوچوں میں رہ گئے ہیں کہ خواتین کو جگہ نہیں دینی، خواتین کو آگے نہیں آنے دینا. میں پشاور کی پہلی CEH سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں ماشاءاللہ. اور یہ نہیں کہ CEH سرٹیفائڈ لڑکیاں نہیں ہیں، CEH سرٹیفائڈ لڑکیوں کو اپرچونٹی نہیں ملتی. پھر ہماری کس قسم کی اپرچونٹیز؟ جیسے میں ایز اے ٹرینر کام کرنا چاہتی تھی تو میں نے بہت اداروں کے چکر لگائے، ان کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگ کورس اسٹارٹ کریں، اسٹوڈنٹس بھی میں اپنی طرف سے لانے کی کوشش کرتی ہوں. کتنی ہے آج کے دور میں؟ بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. مطلب میں ہمیشہ سب کو یہ سمجھاتی ہوں نا کہ جیسے ایک نئی مشینری مارکیٹ میں آتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. سائبر اسپیس ہمارے سر پر لا کر پھینک دیا گیا، مگر ہمیں وہ جو مینول ہے وہ نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا ہم اس کو استعمال کیسے کریں، پازیٹیو یوز کس طرح کا ہوگا، نیگیٹو یوز کس طرح کا ہوگا، اور جو نیگیٹو یوز والے لوگ ہیں ان سے ہم خود کو کس طریقے سے بچا کر رکھیں گے. یہ نہیں بتایا گیا، یہ مینول. میرے خیال میں اس کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ اس کو پرائمری ایجوکیشن کا حصہ بنا دینا چاہیے. بالکل بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے. لیکن آج بھی اسکولوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے، آفس کیسے استعمال کرتے ہیں، پینٹ کیسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہی آفس استعمال کر کے آپ لوگ اپنے لیے ڈیجیٹل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. آپ اس سے ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتا ہے. تو
حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی بیٹھک ہوئی ہے, کوئی کوشش کہ؟ نہیں, حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی, بٹ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر جب میں بیٹھتی ہوں, میں ان سے بات کرتی ہوں, کبھی اپلیکیشن یا ای میل وغیرہ لکھتی ہوں تو زیادہ تر لوگ اگنور کرتے ہیں. کسی اسکول میں اگر میں ای میل سینڈ کرتی ہوں کہ انہیں کہتی ہوں کہ میں ایز اے سائبر سیکیورٹی ٹرینر آپ کے بچوں کو اویئرنیس سیشن دینا چاہتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں 8ویں 9ویں کے بچے ہیں, یہ بچے کہاں سے استعمال کر رہے ہوں گے موبائل فون, ان بچوں کو تو ماں باپ موبائل ہی نہیں دیتے, تو وہ لوگ یہ بات کر کے اگنور کر دیتے ہیں. تو ایڈوانس ممالک میں سائبر سیکیورٹی کس عمر میں سکھائی جاتی ہے؟ وہ بیسیکلی اسکول لیول پر ہی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن دینی شروع کر دی جاتی ہے. وہاں پر ایجوکیشن جب سٹارٹ کرتے ہیں تو پروز اینڈ کونس ساتھ میں بتائے جاتے ہیں. تو جب کمپیوٹر کا نالج انہیں دیا جاتا ہے تو پروز اینڈ کونس ان کو ساتھ میں بتا دیے جاتے ہیں کہ اس کو اس حد تک اتنا استعمال کرنا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو کیسے یعنی آپ خود کو کیسے سیکیور رکھ سکتے ہیں نا. جیسے فزیکل انوائرمنٹ میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی, تو یہی ہمارا آن لائن انوائرمنٹ میں بھی یہی رول ہے کہ اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی. مگر لوگ کہتے ہیں کہ ایک میسج کا جواب دے دیتی ہوں کیا ہی ہوگا, اور وہ کیا ہی ہوگا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد میں نے سوسائڈل کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکیاں باقاعدہ سوسائڈ کمٹ کر لیتی ہیں کیونکہ وہ ہراس ہو رہی ہوتی ہیں, اور چانس بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے. ان نون لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, میسج کا رپلائی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. جب فزیکل اسپیس میں آپ کسی ان نون کو رسپونڈ نہیں کرتے تو آن لائن اسپیس میں ان نون لوگوں کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہم لوگ خیال نہیں رکھیں گے کہ وہی اصول وہی سائبر اسپیس میں ہے, وہی اصول فزیکل اسپیس میں ہے, ہم لوگ سائبر اسپیس میں آ کر وہ رولز بھول جاتے ہیں کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا, کسی کو کیا پتا میں کیا کر رہی ہوں موبائل پہ. د سایبر سیکیورټي لکه څنګه چې موږ چې دا د پرایمري ایجوکیشن حصہ جوړول پکار دي, نو دا خبره زه په دعوی سره کوم چې کدا د پرایمري لیول د نصاب برخه جوړ شي نو د لسم نه فارغ شوی یو طالب علم هغه به بیا د خپل ځان دپاره په راتلونکي وخت کې د یو ښه لارې انتخاب کولی شي. خو چونکې لکه موږ د ټیکنالوژي نه ډېر زیات لرې یو, لا اوس موږ شکر دی چې چېرته چیټ جی پی ټي ولیدله نو موږ دا ټوله اے آی صرف او صرف یو ایپ ته ویو. دنیا د کم ځای نه کم ځای ته لاړه او موږ لا اوس مخکه زړو تارونو باندې زنګېږو را زنګېږو. تا اتڼ ولې وکړو او تا رباب ولې راواغسته او تا ګانه ولې وویله او دا قهر دی او دا کفر دی او دا په دقه قصو کې لا پراته یو. نو لا مو د ژوند قصې نه دي زده کړې, لا مو د ژوند خبرې نه دي زده کړې چې ژوند څه ته وایي او دنیا د کم ځای نه کم ځای ته لاړه, خو لا اوس هم د ګناه او د ثواب په یو خول کې راګیر یو. اریال احمد را سره دی. اریال نه ګڼئ چې زموږ په دې معاشره کې دا دومره بګاړ چې جوړ دی, زموږ زلمي یو بل سره نه کینی, مکالمه نه کیږي, داسې ډسکشن نه کیږي. زموږ بیټه کې هغه هم که را جوړ شي نو تا سره خپل موبایل, ما سره خپل موبایل, د محمد عزیر سره خپل موبایل, دا وخت هم موبایل کې ګوتې وي نو پته نشته چې جی کوېسچن دی. ښه واخله دغه تې نه واخله. ښه السلام علیکم. جی جیسے آپ نے بولا ہے کہ کوئی ان نون بندہ کسی کو میسج کر دے تو مطلب ابھی آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے, جیسے آپ ٹرینر ہیں سائبر سیکیورٹی کی, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھنا ہو گیا ہے کہ ان کو اس سوشل اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے امپریس ہو آپ کی ایبلٹی سے جو آپ کے پاس ہے ایز اے ٹرینر, تو وہ اگر آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ اسے اگنور کر دیتی ہو اس بات پر کہ مطلب اسی سے بات آگے جاتی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ لوگ صرف چانس ڈھونڈنا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے نا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میسیجز کرنے کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے. مجھے کبھی انسٹاگرام پر میسج آتا ہے کہ ہائی ہاؤ آر یو, میں کیوں جواب دوں اس بات کا. دس از مائی پرسنل پلیس جہاں پر میں کسی کو یہ کیوں بتاؤں کہ میں ٹھیک ہوں یا میں ٹھیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی مجھے یہ میسج کرتا ہے کہ آئی نیڈ یور ہیلپ, مجھے ایسا میسج بھی آتا ہے, آئی نیڈ یور سروسز, آئی نیڈ یور ہیلپ, یا مجھے ایسے بھی میسیجز آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے ایجوکیشنل گائیڈنس چاہیے,
جنہوں نے پراپر بات کرنی ہوتی ہے وہ ایک پراپر سرے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی, یا مجھے آپ سے معلومات حاصل کرنی تھی. جیسے سائبر سیکورٹی کے اندر بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. مجھے ایک بندے نے میسج کیا تھا. تو یہ تو مطلب ابھی آپ نے بولا کہ ہاؤ آر یو, ہائی, تو ابھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہو, آپ ٹھیک ہو, مجھے آپ سے ایک ہیلپ چاہیے, تو یہ بھی تو اسی کا ہی حصہ ہے نا کہ نہیں؟ جب ایک میں آپ کو کیسے بتاؤں, ایک ہراسر جب میسج کرتا ہے نا تو ہائی ہاؤ آر یو تک بات اس کی رک جاتی ہے, وہ آپ کے رپلائی کا ویٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ میسج کرتا ہے نا تو وہ ایک میسج میں ہائی ہاؤ آر یو, آئی نیڈ یور هیلپ, اور پھر کس قسم کی ہیلپ چاہیے وہ ایک کمبائن میسج بنا کر لکھ دیتا ہے. زبردن یو تاسو کوم لکه د مثال ته دا وخت یو سایکالوجیست کنه یا که دا خبره زه د خوله اړخ ته راشم او دا یو سایکالوجیست ده او ما ته تھیریپي پکار ده, نو خوله به زمانه تاسو کوي که زه به د خوله نه تاسو کوم چې ته څنګه, مثال دی کنه چې لکه زه به خوله ته میسج کوم چې ته څنګه, نو زه به دا میسج کوم که زه به دې ته سلام کوم چې یاره ما ته یو مسله ده دا نو ستا کلینیک چېرته دی چې زه د تھیریپي لپاره درشم. مطلب دا چې ستا کمیونیکیشن دا پروفیشنل پکار دی. لا پورې خو موږ دا چل نه دی زده کړی چې دا ایمیل به چاته څنګه کې, لا پورې خو موږ دا چل نه دی زده کړی چې د چا سره به د خبرو آغاز څنګه کې. موږ خو قصې په قصې باندې زده کړي دي. د میسج یا د چا سره د خبرو کولو یو پروفیشنل انداز دی. په نورو ملکونو کې دا په پرایمري سطح باندې ښودل کېږي. تر دې حده ما بله ورځ چې دی یوه ویډیو کتله, په هغې کې یو زوی او مور ناست وي او ورسره د اوس چې د نیویارک میر منتخب شو ممداني, زهران ممداني, نو هغه زوی ورته یو مسله بیانوي, خبره کوي, نو خبره کوي نو مور ته تپوس کوي چې کین آی ایډ سمثینګ, زه ستا دې خبرې سره څه ایډ کړمه, نو هغه ورته یا شور, نو هغه خبره بیا ورسره لکه خو زوی وکنه مونږ خو دلته کې چې ماشوم خبره شروع کړي چپ شه لکه تاسو کې چې د بګه خبره کې, نو هغه پروفیشنل ایټیکیټس دا زمونږ نه دي زده. نو څنګه چې تاسو خبره وکړله چې لکه که څوک تا ته میسج وکړي نو هاي هاو ار یو, نو د دې خبرې جواب دا خطرناک دی. هغه پې څه ویل غواړي, بلال ضمیر پې څه ویل غواړي؟ پهله خو تاسو ټولو خبرې ما ډېر ښه سره واورېدې. ماشاءالله د یو کس پې خپل ایکسپلینیشن یا یو ټاپک په باره کې خپله خبره ډېر مزیدار طریقې سره وکړه. د هر چا یو خپل پرسپیکټیو وي او یو پرسپشن. خبره که د پرسپیکټیو او د پرسپشن شي نو د ډیټ ریفرز چې هر یو کس سی حساب دی. زمونږ چې کوم یو ډیلیما جوړه شوې ده یا زمونږ چې کوم د پښتنو یو نوعیت جوړ شوی د دماغو, هغه داسې دی چې که تا ته خپل زوی یا لور یا چا څه خبره وکړه مشر ته, نو ته ډسرسپیکټفولي آیا ولې ته غلطي, نو زه به تا ته د جواب در کوم بټ وذ انداز, یو ډیکورم, ایټیکیټس, کمیونیکیشن سکلز. زمونږ دې معاشرې کې زمونږ غټه مسله ده چې مونږ خپل بچو ته خپل کشرانو ته بیسک ایټیکیټس نه ښودو. کمیونیکیشن اسکل از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وین یو ٹاک ٹو سم ون. اگر میں ان کو میسج کرنا چاہوں گا تو آئی ول سے السلام علیکم, آئی ہیو ورکڈ ایز اے فری لانسر فار اے وائل, تو السلام علیکم, ہاؤ آر یو, آپ کیسی ہیں. دیٹ از اے بیسک ڈیکورم کہ آپ کسی کا حال پوچھیں. آئی ہیو دس ورک ٹو ڈو ود دس, یو کین پرووائڈ یور سروسز ان سچ اے کیټیګري. خو ما چې څومره پروفیشنل کتلی نو هغوی آی هوپ یو ویل فیل ګډ. دا هاو آر یو والا چې دی دا شیز ولې خو ما چې ته په پروفیشنل میسج کې دا ټو ټایپس سر. ایون که ته چیټ جی پی ټي ته پرومپټ ورکړې نو هغه به تا ته همدغه میسج کوي, آی هوپ یو ویل فیل ګډ. یس دیر آر ټو ټایپس. یو دی چې پروفیشنل چې کوم لایف دی که نه, فرسټ اف آل که مونږ ای وي ټي خیبر سره یا تاسو سره یو خبره کول غواړو نو دیر از ایمیل, مونږ ایمیل کو. ایمیل از اے پروفیشنل لیټر ټایپ چې مونږ تاسو ته وکړو, تاسو هغه مونږ ته انسر راکړي. دیٹ از اے پروفیشنل. سائبر سیکورٹی والے اگر کام کرتے ہیں تو ان کے لائک ایز اے فری لانسر کرتے ہیں موسٹ جو ہوتا ہے, یا کمپنیز کے ساتھ جو انگیج ہوتے ہیں ان کے اپنی ای میلز اینڈ ایوری تھنگ اسٹف ہوتے ہیں, یا ان کے لیے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جیسے فائیور ہو گیا, فری لانسر.com ہو گیا, یہ اپنے پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ چې زمونږ د یو د ټولو کې غټه مسله دا ده که نه چې مونږ خپل بیسک ریشنیل نه جدا شوي یو. زه به دا دې ورډس کې کومه چې
till now. I'm in 7th semester as a political science student. This students ګورم دا میسج لګویا دا ګوره یو الک میسج الک تشوي salam and good day. سلام and good day. ها بیا سدي This is Nasir Yousafzai, representative CPPR, Institute of Management Sciences, Peshawar. Like this is a proper way to ask someone. دا انداز لکه چې ته یو چاته میسج کې چې هغه پروفیشنلی That's why I'm دا ستا پروفیشنلیزم هم ښایي او ستا به خبره جوړیږي هم داسې. اریال احمد ستا په څه نظر دی؟ زموږ پروفیشنلیزم نه دی زده، پروفیشنل ایټیکیټس موږ ته نه د کوره وښودلی شول، نه په کالج کې وښودلی شول، نه په یونیورسټۍ کې وښودلی شول. ځکه موږ چې دی نو بس صرف په دې یو چې موږ په یو بل باندې اعتراض وکړو. زه خبره د دې دپاره نه اورم چې زه پې ځان پوهې کړم، زه خبره د دې دپاره اورم چې بلالضمیر زه غلط ثابت کړم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. سر ټول نه پیله ستاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ له ټایم راکړو. سر زه راغلی یم د ملاکنډ ډیویژن نه او زه غواړم دا چې زموږ ملاکنډ ډسټرکټ کې څومره مسلې دي زه دلته په ټي وي سکرین هغه شو کړم نو زه دا خبره کټ کم او خپل مسایل دلته وړاندې کم. زما لپاره به ډېر د فخر خبرې. بالکل اوکې. سر لاول خو دا ده چې په ډسټرکټ ملاکنډ کې بېروزګاري سیوا ده، ان امپلایمنټ ډېر زیات دی. سر د هغې وجه هم دا ده چې زموږ چې کوم پیرنټس دي هغه ان ایجوکیټډ دي. بل دا مسله ده سر چې زموږ ایجوکیشن دومره ایکسپنسیو دی چې هر په کور کې 3-4-5 ماشومان وي او پیرنټس نشي برداشت کولی چې هغه د خپل بچو اخراجات پوره کړي. نو هغه ډیفینیټلی چې کوم دی هغه ایجوکیشن ایکسپنسیو دی، هغه د خپل بچو اخراجات نشي پوره کولی. اب زیاتر چې کوم وي د لیبر زوی به لیبر وي یا به سعودي ته ځي یا به دوبۍ ته ځي او د ملکن زیات خلک خلک کوم دی په دې سعودي او دوبۍ کې دي. هغې وجه هم دا ده چې زموږ پیرنټس ان ایجوکیټډ دي او بل زموږ دا مسله چې هلته تعلیم چې دومره ایکسپنسیو دی چې هغه خرچې نشي برداشت کولی. نو که دا چونکې دا ایجوکیشن موږ ته مطلب سستا شو، موږ ته دا ښه پلیټ فارمز میلاو شوه، نو زموږ خلک چې کوم دی هغه پراپر ایجوکیشن حاصل کړي او مخکې به لاړ شي. بل سر دا مسله چې منشیات ډېر زیات سیوا شوي دي په ملاکنډ ډسټرکټ کې. سر زه به شکریه ادا کوم زموږ د ملاکنډ ډیپټي کمشنر چې کوم دی فیاض شرپاو او صوبیدار میجر صاحب، هغوی په دې باندې ډېر ښه کار سټارټ کړی دی او نو اډیز موږ دا وینو چې په ملاکنډ ډسټرکټ کې حواله روان دي او منشیات کمیږي. خو سر ایجوکیشن چې کوم دی هغه نه بهتر کېږي، هغه هم هغه سیم دی. تاسو بیا د تعلیم د ښه والي دپاره څه کوششونه په خپل ځاني کوئ؟ سر پکار ده چې اول خو چې کوم دی اویرنس پیدا شي په سټوډنټ کې، په یونیورسټي کې کالج کې چې کوم دی کمپین هغوی جاري کړي چې تعلیم چې کوم دی څومره پکار دی سټوډنټ لا، او دا په یونیورسټي کالج کې دا اویرنس شو کړي. دې نه علاوه چې کوم دی پیرنټس ګایډ کړي چې دې وخت کې چې کوم دی دا کم چې سټوډنټان لیبر سایټ راځي، مزدورو سایټ راځي، دا د دوی هیلث لپاره ډېر زیات نقصان دی. او څه زه بله خبره دا وکړم چې منټل هیلث ایشو زیاتر سټوډنټ چې کله یونیورسټي لیب ته راشي، کالج لیب ته راشي، نو هغه ته منټل ایشو وي. هغه سره په دې وجه وي که نه چې کله موږ یونیورسټي لیب ته راشو یا کالج ته زموږ پیرنټس موږ ته وایي ته به خامخا NMD ګیټ سیټ به ګټې، ته به انجینرینګ سایټ ته ځې، نو موږ هغه منټلی پرشرایز شو. چې منټلی پرشرایز شو هغې د وجې زموږ سټوډنټ چې کوم دی ډېر زیات منټلی ډسټرب شي، نو هغه مخکې هېڅ څه ونه کړي، هم داسې پاتې شي څنګه چې په سیم لیول باندې وي. اوس ګورئ لکه موږ خبره کوله که نه سایبر سیکیورټي، ما چې څنګه وختي خبره وکړله چې لکه ما ته د خپل ځان کله کله ډېر زیات داسې بد محسوس شي چې یاره دا ښه ده چې د انګریزان په دې پښتو نه پوهېږي. یعنې هغوی که دا زما دا پروګرام کته نه موږ به د خندا نه مړو چې لکه دا مړه مونږ کم ځای کې و د امین مشال ته ګوره دله اوس هم زلمي د ځان سره کینو. نو زه یم هغه چې دا مسله وګوري چې په ملکن کې د تعلیم دا صورتحال دی، د صحت دا صورتحال دی چې په هغه ځای کې بیا اریال احمد دونه مجبوریږي چې دې نن که د خپلې سیمې دا غږ بدرګه کوي په دې نیت باندې چې دلته کې هر بچی هر دویم بچی دا په نشه کې اخته دی، نو ادارې په دې باندې څه کوي، نظام په دې باندې څه کوي، نو ستاسو بیا سیاستمداران په دې باندې څه کوي؟ دا ووټ تاسو د څه شي دپاره ورکوئ چې دا تاسو ته لکه دغه خبره نشي ایش ورکولی؟ سر که زه اول دا وګورم نو څومره چې پولیټکس دي هغه همیشه خپل مفاد دپاره پولیټکس کوي. داسې یو پکې موږ څه پورې رانغلی چې هغه د ملکن ډسټرکټ په سطح کار وکړو، د ملکن د ښېګړې دپاره هغه کار وکړو. چې کوم ټایم کې سره پولیټکس سټارټ شي نو دوی به ګرځي را به شي چې موږ تاسو له دا وکړو، موږ تاسو له دا وکړو، دا به وکړو.
چې لیټ سپوز هغه MPA شي MNA شي او راشي نو سر بیا نه وي بیا موږ ورته کالس کوو کال به نه اټینډ کوي موبایل به زیاتر بند راځي نو هغوی عقل شان کار په ایشو نه کوي څنګه چې په کار ده. نو بیا عظمت وزیر زما خیال د ټولو نه غټه مسله خو به تا خپل ځاني فیس کړي وي مایک که تاسو واخلئ چې د ملکنډ مسله که زه دلته بیانوم بیا خو د وزیرستان به زاړه خبره نه کوم ځکه چې وزیرستان ته زه پخپله تللی یم ما کتلی دی مایک ځان ته لږ نږدې کړئ. جی اول خو ډیره زیاته شکریا د UT خیبر او سپیشلی ستاسو چې مونږ منوایټ کړو دلته په مسایلو باندې سپیشلی د یوت کم چې د یو کنټري د یو سوسایټي بیک بون ویل کیږي. زبا ستاسو یو کوېشن سٹارټ والا واخلم او هغې نه بعد به بیا تاسو ته د دې تاسو څه ټایم مخکې دا خبره وکړله چې آیا په مونږ باندې تعویض شوی دی څه مرض وهلی یو څه چل دی داسې تپیدق راته شوی دی څه داسې دغه شوی دی چې دا قوم بیخي پرمختګ نه کوي په دې قوم کې ویاړ نه راځي دا ولې نو د دې زه ایز ا یوت یو نوجوان په بیس باندې دا خبره کولی شم چې زمونږ یوت په خپله څه نه کول غواړي ځکه خپله خبره وکم زه په 9م کلاس کې وم او هغه ټایم چې کوم دی ما د انګلیش کورسونه وکړل او ورسره کیلیګرافیانې ما وکړلې په سیکنډ ټایم کې ما بیا چې کوم دی په هغوی باندې ځان ته چې کوم دی څه ناڅه کیش برابرولو او په هغې باندې به ما د خپل سکول او دغه شان یونیورسټي لیول ته زه هم داسې راورسېدم هغه ځان خپل نو یوت دلته سست دی امین مشال صاحب که تاسو وګورئ بیخي دی غواړي چې یاره ما تر اخیری پورې پیرنټ سپورټ کی فیملی سپورټ ما ته راکړي او دویمه خبره دا تعویض په مونږ باندې خپله سوسایټي خپل هغه رشته دار داسې کوي چې که زه پرمختګ کوم وړاندې ځم د اپریشیشن په ځای باندې وي دا خو چرته د ادارې سره میلاو شوی دی یا دا چې کوم دی د یو خاص پارټۍ سره کار کوي ځکه دا لږ ځکیني زما زوی خو هم محنت کوي خو هغه چې کومه دی نشي تلی دلته کې فرق دا وي چې انسان مینټلی ټارچر شي هغه بیا سوچ کوي چې زه څه کول غواړم او معاشره څه کول غواړي یو مثال به زه درکم زمونږ هوښیاران خلک په ملک په علاقه یا یو سوسایټي پرېښودو باندې دا مجبوره شي جی نو هم هغه هوښیار کس چې په بلې علاقې ته لاړ شي نو هلته بیا د هغوی علاقې دوی پیر ومني یا دوی یو پوه انسان یې ومني زمونږ ډیر زیات چې کم ټیلنټډ دي هغوی څه کوي په برین ډرین شکار دي او فارن ته ځي ټول ټیلنټډ ځي مونږ نه هر کال چې کم دی د KPK نه په لکاو خلک راوړي او دې ته مونږ نوم هم ورکوو چې دا ډېره ښه خبره ده فارن ریزروز راوړي او فارن ریزروز او همیشه زمونږ سرچ دا وي چې مونږ فنډډ سکالرشپ پسې وګرځو یا مونږ داسې مواقع وګورو چې هغه ماته فری ایجوکیشن راکړي آیا زه په خپل کنټري کې ولې دا کار نه کوم دویم دا چې د وزیرستان خو ډیر زیات مسایل دي که زه دا وګورم هلته هر یو ینګ چې کوم دی دا په منټل هیلث او سوشل ډپریشن لري د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ خپله ډیر ضدي او سخت خلک یو یقینا مونږ ډیر بهادر ټول پښتانه ډیر بهادر خلک که دا بهادري مونږ په ایموشن کنټرول سره استعمال کو زه ویم چې مونږ به د دنیا یو ټاپ قوم جوړ شو زه کله کله یو ورځ ما دا خبره په خپل ډایري کې ولیکله چې ډونټ بی ایموشنل ځکه چې په ایموشن کې په جذباتو کې انسان سره دوه لارې وي یو چې کومه دی غلطه وي یو صحیح وي جی او دا ایموشن ټیمپرری وي انسان لک ټایم دپاره جذباتي کیږي او په لک ټایم کې صحیح فیصله نه کیږي صحیح فیصلې دپاره یو لانګ ټرم پکار وي ته به د پوهانو سره کینې هغوی سره به مشوره کې چې زه په دې لرل نو په لږ وخت کې مونږ بیا ډېره غټه فیصله وکړو د دې د وجې قتل عام په مونږ کې پخپله دی مونږ چې کوم دی په وړوکي کار باندې د انسان اختتام کوو څنګه مخکې دلته په دې بازار کې په 50 روپیز باندې د رشکې والا او د یو دغه جنګ وشو قتل پکې وشو بالکل ویشته نو دا خو هغه کس خو لاړو هغه چې کوم دی الله ته ښکلی شو خو دلته مونږ ته سوشل پرابلم جوړ شو چې سکیدی شي سبا زه داسې وکړم بس هغه ماته هر څومره وایي زه دې ومنم نو د وزیرستان خلک یا داسې د ټول د پښتني سیمې زه ویم چې دا تر څو پورې جذباتي کنټرول په دوی کې نه وي راغلی زه ویم دا پرمختګ ډیر مشکل دی
او بل یو خبره به زه دا وکم د تعویض حوالې سره کومه چې تعویض په مونږ باندې لږ خپل استادان هم کوي. زه د سوشل ورک زده کړې کوم په پېښور پوهنتون کې، نو هلته کې زما 48 سبجیکټس دي. امین مشال صاحب په د 48 سبجیکټس کې صرف انټروډکشن کیږي ماته، لکه انټروډکشن ټو سایکالوجي، انټروډکشن ټو انټرپرینورشپ، انټروډکشن ټو اکنامکس. ما پوره نه پوهه کوي چې اکنامکس وایي ستا بزنس څنګه وکم، انټرپرینورشپ او بزنس کې فرق څه شی دی. صرف خبرې چرته روانې دي انټروډکشن سره مونږ ریلیټډ. خو ماته د سوشل ورک چې کم ریسرچران دي په سوشل ورک باندې کم پوهانو چې کومه د لیکل کړي دي هغه زما مخې ته دوی نه راوړي. او که بیا زه د استاز نه په ډاډ سره یا په ویاړ سره کوېسچن کوم یو، نو هغه وایي چې ته چې کم دی په کلاس کې دغه راولې ماحول خرابې، ته بدتمیزي. نو دغه انسان بیا چې کم دی د سوشل ډپریشن دا تعویضونه دي په مونږ باندې چې کم شوي دي، چې کم ایجوکیشن سسټم دی اوسه پورې چې کم پېښور یونیورسټۍ کې په یو ټایم کې 800 فیکلټي وه، زمونږ په دور کې دا 300 and 400 ته نیم نبار لاړل. او ټوله چې کم دی نو هغه فیکلټي غریب خپله ډسټرب ده. نو یو ډسټرب انسان به یو نوی کول څنګه چې دا نوم دی نوی کول دی، نوی کول ته به دې څه وښایي، هغه به ماته سایبر سیکیورټي څنګه ټیچ کی، هغه به ماته بزنس څنګه وښایي. نو دا ټول تعویضونه دي چې په مونږ باندې شوي دي او د دې کاله جادو نه مونږ نه شو راوتی. نو دا مونږ په خپله په ځان باندې کوو. د زلمو په مسلو باندې خبرې روانې دي او بیا په خاصه توګه مونږ په دې باندې خبره کوو چې وجه څه ده، لکه مونږ په خپل ځان باندې انویسټمنټ نه کوو، په خپل ځان باندې کار نه کوو، که بل څوک داسې فورس دی چې هغه په مونږ پسې نښتې دی او دا مونږ پسې ولې نښتې دی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ستاسو ډېره مهرباني ودا کوم چې تاسو مونږ له یو داسې پلیټفارم راکړ چې زمونږ د یوت اواز دې څوک واوري. خپلو خبرو آغاز به دو شعر نه وکړم چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي، زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي، ورک هغه مشال شه چې تیاره وي او دې بل نه وي. سر څنګه چې تاسو خبر وکړه چې زمونږ یوت څه پرابلم فیس کوي، څه مسایل دي سر. پهله خو سر مونږ کې زمونږ چې کوم مذهبي عقاید دي سر مونږ نه هغه ډېر لرې دي، مونږ هغه نه خپلو سر. چې کوم د لیډرشپ کوالټیز دي هغه مونږ کې نشته سر. که مونږ لږ هسټري ته لاړ شو سر چې څونه اقوام دي، څونه هغوی چې سر فتح کړې ده نو هغوی په یوت باندې کار کړی دی سر. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ په یوت باندې کار نه کوو سر. انفارچونیټلی مونږ یوت ته هغه شان موقع نه فراهم کوو، مونږ یوت ته هغه شان موقع نه ورکوو چې دوی دې بره راشي. دا څه زمونږ د مشرانو هم کمزوري ده، څه پکې زمونږ د معاشرې هم کمزوري ده سر چې مونږ ته هغه شان پلیټفارم نه مهیا کېږي سر. چې مونږ لږ نور مخکې لاړ شو اسلامیک پرسپیکټیو ته سر، نو چې کوم د غدیر هم یو مقام دی د مدینې او د مکې منځ کې سر. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی له موقع ورکړه چې ته راشه او دا جنت نه پستا شوه. ولې چې هغه کې د لیډرشپ هغه خصوصیاتو سر، هغه کې حضور صلی الله علیه وسلم هغه هر څه لیدل چې او دا به سبا رهنمایي کوي. لیډرشپ صرف د قیادت نوم نه دی سر، دا د جذبې نوم دی، دا د احساس نوم دی، دا د بل د درد د محسوس کولو نوم دی. که مونږ ځان کې دا راولو نو مونږ به انشاءالله زمونږ قوم به زمونږ د معاشره به ډېره اوچته لاړ شي او مونږ به د خلکو ته وښیو چې واقعي دا قوم دا نیشن په خلکو باندې ډومیننس شو کوي سر. محمد وزیر څه وایي؟ بیا دې څه سوال ساتلی دی؟ ما نه وکړه ما نه وکړه نه ما نه وکړه، ما نه تپوس وکړه، هله وایله ځه تپوس وکړه. او بس یې څه دې خوښوي تا تپوسونه ساتي؟ څنګه تاسو وویل که نه چې زموږ ماشوم مطلب محنت وکړي، مطلب محنت نه کوي او دی بیا وایي چې لکه کار نشته روزګار نشته. ایز یو سیډ دیټ لکه تاسو کیلیګرافي وکړه که نه داسې، نو بیا تاسو چې کوم دی ځینو انسټیټیوټ سره ځان یو ځای کړو نو بیا تاسو هغې نه خپل ارننګ کولو
هغې تاسو بیا یونیورسټي کې هم سپورټ درکو کالج لایف کې هم سپورټ درکو نو زموږ ډېرې یونیورسټیانې مطلب ډېر انسټیټیوټ داسې که نه سر چې هغه ټول وایي چې د انګلیش یو کول دی چې ډونټ جج ا بک بای اټس کور خو خلک چې کوم دي خلک چې کوم ججمنټ کوي هغه بس کس ته وګوري ووایي چې لایک دا د دې شي قابل نه دی. سوال پکې څه دی نو چې هغه جواب درکړي؟ سوال پکې دا دی چې زه خپله ذاتي ما انګلیش لینګویج وکړو ډي آی ټي مې وکړه ایون دو زه ډېرو انسټیټیوټ ته وګرځېدم هغو زه ایکسپټ نه کړم د دې وجه څه کېدی شي لکه زموږ ډېر داسې ملګري شته چې هغو ډېر محنتونه وکړي لایف کې خو هغو ته بیا مخکې تلو زندګي چانس نه لکه هغه وایي چې تا لکه وایي چې ما انګلیش لینګویج وکړو ما کیلیګرافي وکړله ما د هغې نه ارنینګ کوو دغه څیزونه چې دي نو ما م وکړل خو ما لې څه فایده رانه کړله. نو زما خیال دی لکه دا ژوند چې دی ورګه ما ته پکې یو څیز راغی ستا جواب به پرې راځي لکه دا څه فارموله نه ده چې ما دا فارموله اپلای کړله دا ته م اپلای کړې نو ستا ژوند به هم داسې دا دې کمره کې که 100 کسان دي نو د 100 کسانو سوچ دا به هم بدلي صلاحیتونه به هم بدلي او د هغه کار به هم بدلي. لکه اوس که ما ته چا وویلې چېرې ته سایکالوجي وکړه نو کېدای شي زه هغه شانتې سروسز ور نه کړم څنګه چې خوله کوي. که ما ته چا ووایي چې سایبر سیکیورټي کې ته نو کېدای شي زه هغه شانتې کار ونه کړی شم څنګه چې میډم کوي ځکه زما به صلاحیت څه د بل څه وي زما به د پروګرام د کوارډینیټ کولو د هغې د موډریشن د هغې د جوړولو زما به چې دی کېدای شي هغه خصوصیات دي چې زه کسان څنګه مینج کوم زه یو پروګرام څنګه مخ وړاندې بوځم. جی اصل کې سرجي تاسو ډېره ښایسته خبره وکړله او ما ته په هغه انسټیټیوټ کې بیا موقع میلاو شوله ځکه چې زما مقصد دا و چې زه به هم په دې ځای کې ټیچر اوسم. د هغې نه بعد بیا زه سی ټي طرف ته راغلم ما په سی ټي کې په یو ایډوانس انسټیټیوټ کې بیا شاګردي وکړله ما بیا هلته ټیچینګ شروع ما مسلسل تقریبا زه اوس بي ایس کوم نو تر بي ایس پورې ما دا سیز جاري وساتو کنسسټنسي چې کم لیول سر ماغه کنټینیو کو مایوسه شوی نه یم نه د معاشرې د پریشر نه د پیرنټس د پریشر نه او ریجیکټ شوی سو واره داسې به زه ووایم چې 15 to 16 ځله ما ډیموز ورکړي دي او ریجیکټ شوی یم ما ته کلاسز نه دي میلاو شوي ته وی کې کار وکړه ما په ځان کار کړی دی بیا کار وکړه یو هاف ټو امپروو ما ځان امپروو کړی خو هغه لیول زما ټارګیټ و چې آی ویل کم ټو دس سټیج زه به راځم دې سټیج لا چې دا کار کوم ځکه چې الله رب العزت دا وایي چې مایوسه کېږه ما زه تا سره یم زه ولې د انسان په رحم کرم باندې اوسېږم زما محنت سره کار دی زما سکل سره کار دی موقع به ما ته الله جوړوي لار به ما ته الله جوړوي نو یقین چې کم دی دننه نه دا ما ته خپل ځان دا ویل حالانکه د پیرنټس دا ډخه ناوخته دی مرزه حالات خراب دي د ټولو چې کم زما فرند سرکل دی دا خو د انګریز زبان دی همدغه انګریز په زبان زه نن سپورټ کوم هغه انګریز زبان باندې چې کم دی زه دا به ووایم چې ما ته هغې نه داسې څه میلاویږي چې زه پې ځان ساتلی بل عزیر بھائی زه به تاله بل ټایپ جواب درکم چې ضروري دا نه ده چې تا د یو کار یو محنت وکړو نو د هغې صله به تا ته هم په هغه میاشت کې میلاویږي کیدای شي خدای پاک ستا لپاره ستا د دې صلاحیت صله دا یو 15 کاله پسې ښودی وي اوس که تا هغه د انګریزۍ کلاسونه نه وي اخیستی او ته پرې نه پوهېدې نو کیدای شي نن چې ته د سایکالوجي په ډپارټمنټ کې په کلاس کې ناستې او که میډم کوم لیکچر ورکوي او څه داسې ګران ټرم پکې راغی او ته په هغې باندې نه پوهېږې یا ته کوم اسایمنټس لیکې او تا دغه کورس نه وی کړی او تا د ژبه نه وی زده کړې نو تا ته به مشکل و تا ته به ګرانه وه نو کله ناکله داسې کېږي چې الله تعالی انسان دپاره یو صله بل ځای ښودی وي بل ریجیکشن چې دی د دې مقصد دا نه دی چې تا کې دا ابیلیټي نشته دی یا ته اهل نه هر یو څیز وخت غواړي ځکه نن دا پروګرام هوسټ کوم او زه دې مقام ته د رارسېدو ما د خپله قصه شروع کړو کېدای شي چې 2 پروګرامه په دې باندې مو شي چې لکه څو نزله زه ریجیکټ شوی یم څو نزله فیل شوی یم په کومه طریقه زه راغلی یم ما څه پیسې وي که نه وي چا زه دلته کې پرېښودم او بیا نو د هر چا د ژوند یوه قصه ده نو دا نن چې ته کومه قصه په خپله لیکې
دا به یو وخت راشي کیدای شي چې دا خبره هم ته وکړې چېرې زه په یو پروګرام کې ناست وم او هلته کې ما چې کله پوښتنه وکړله نو ما ته امین دا جواب راکړی دا د 2026 د جنورۍ د نن تاریخ دا وینا یاد ساته چې تا ته به ستا صلا ملاویږي خو په یو بل وخت کې په یو بل مقام باندې او په یو بل رنګ کې. ښه زموږ سره بلال ضمیر وختي څه خبره کوله ما ته نه مایک چې دی نو اخوا ته موف کړی. جی نو ډېرې مزیدارې خبرې وکړي زموږ د ورور یو دې خبرو کې یو 2 ایډیشن زه کول غواړم. هغه دا دی چې د انسان چې څونه فطرت دی د هغه سوچ دا سوشلی کنسټرکټډ دی دا سوسایټي زمونږ سوچ هم جوړوي زمونږ ایکسپیرینسز هم دې کې ډېر غټ رول ادا کوي زمونږ کلچرل هسټري هم دې کې ډېر غټ رول ادا کوي چې انسان یو مقام ته راځي. لکه زمونږ دا رول د وزیرستان دی د دې کلچر په دې باندې ډېر انفلوئنس هم شوي د دې چې کوم هغه وخت تیر شوی دی هغه جرګو کې هغه وجرو کې مشرانو سره کشرانو سره بیا تاسو رالي د انګلیش سایډ ته ټیچینګ سایډ ته دې کې ستاسو ایکسپیرینس شو دی به تاسو باندې ډېر انفلوئنس کړي. زما ایٹ دی اینڈ دا دی کنه چې انسان ته اپورچونټیز ملاویږي خو د هغې ګریسپینګ پاور هغه کې پکار دی چې هغه څنګه هغه اپورچونټیز نه فایده اخلي. مشال به که تاسو ته دا اپورچونټي یو ټایم کې نه و میلاو شوی او تاسو دا ځان ته نږدې کړی نه و نو تاسو به نن دلته کې ما ته نه لګي شي. بالکل ما ته دا اپورچونټي میلاو شوی نه چې ما د ګروپ کې جواب ورکړی چې یاره زه دا کول غواړم نن دلته نن به دا مایک ما سره نه و. سیکنډ زمونږ ینګ جنریشن ته زمونږ ایجوکیشن سیستم چې کوم دی کنه داسې یو جوړ شوی دی چې مکه د 1948 ایجوکیشن سیستم را روان دی چې A for apple او B for ball دا خو بیسکس دی دا خو هر چاته نن سبا پته نن خو 2 کالو ماشوم زمونږ 18 سال ماشوم نه زیات په انټرنیټ باندې پوهیږي. تاسو کا لا تاسو له بچی در کې مې بي هغه به تاسو نو تاسو موبایل باندې زیات پوهیږي نه غاخلی نه هغه کور کې یو انډرایډ دی او اپل دی هغه وي اپل اخلم وي انډرایډ نه علم لکه سوچو کې سونه موږ سوشلی کنسټرکټ شوی یو په دې شیز باندې کنه زمونږ حکومت زه به ایز ا پولیټیکل پرسپیکټیو نو یم چې زما مین سټډي ایریا دا ده کنه زمونږ حکومت زمونږ ایجوکیشن سیستم یو داسې طریقې سره جوړ کړی دی کنه شي از فرام سایبر سکیورټي هغې ته پته ده چې ایجوکیشن سیستم نن سبا څنګه روان دی ما ته پته زما څنګه تاسو وایئ چې زه 48 سبجیکټس خو ما ته اوس هم زما بیسکس پهله ښودلی کېږي زمونږ ټیچرز تاسو ټول پاکستان کې تاسو اپورچونټیز میلاویږي دا نه ده بټ دا ولې دا بعض خلک ایوری ایر زی دلته نه دی د وجې زی چې هلته کې د هغه خپل سکل عزت شته دی هغې ته سیسټم داسې پرووایډ شوی دی همدا که دلته کې به یو د مزدور بچي هلته کې به چې کم دی ښه ښایسته بزنس کې منتلی لیکس په ګټي دلته به رالیږي اوس دا تاسو چې فورن ریزروز را روان دي نو فورن ریزروز خو دي خو ولې دا دلته نه لاړو چې هلته کې یو بیټر اپورچونټي دی ته سیسټم پرووایډ شوی دی مونږ سکالرشپس پسې ولې ګرځو هاورډ ته آکسفورډ ته دې پسې ولې مونږ ګرځو دې د وجې ګرځو چې د هغې یو سیسټم دی هغې ته یو طریقه پرووایډ شوې ده زمونږ حکومت ته دې باندې کار پکار دی. بله هم یو وجه ده په هغه سیسټم کې چې کوم خلک دي نو هغوی د هغه سیسټم دپاره کار کوي. لکه زه به درته د صحت د محکمې یو بله خبره وکړم زمونږ د شب قدر چې کوم THQ هسپتال دی د هغې یو لیسټ DMS جاري کړی دی چې 8 ډاکټران او ډاکټرانې او یو چارج نرس د تیر 2 کالو راسې غیر حاضر دي او څه پکې بهر ملکونو ته تللي دي خو هغوی ته تنخواګانې میلاویږي یو پکې داسې ده چې د هغې تبادله بل ځای ته شوې ده خو د هغې باوجود هغه د هغه هسپتال نه تنخوا لي نو اوس په دې ټول د صحت په دې محکمه باندې په دې سیسټم باندې څومره سوال راپورته کیږي چې دلته کې یو ډاکټره چې هغه بهر ملک ته لاړه خو دې ته خوشحالېږي چې ټنګ ټنګ میسج راغی چې لکه د پاکستان هغه تنخوا مې 2 لکه واخیسته او دلته یې عملم نو د هغه ځای تن جوړ د هغه سیسټم دپاره دی هغه په هغه سیسټم کې کار کوي زه خو دومره غلی یم چې ما ګوره یو ځای ته پرېنږدې ما له اختیار را نه کې ما د یو ټیکې مشر نه کې خونه به دلته نه د هغه ټیکې نه وباسم زمونږ د هر یو سیسټم کې اکاونټیبلیټي نشته جی چې کله یو انسان اکاونټیبل وي که نه هغه باندې چیک اینډ بیلنس وي ولې به کس خلک چاینا یو غټ مثال دی مونږ سره چې هلته کې کرپشن ډېر های و خو هغې اکاونټیبلیټي شروع کړه هغې به چې کم کس کرپټ دی ریسنټلی ما بل وزلو یو عام منسټر آی ګیس چې هغې کور نه ټنز اف کیش او ټنز اف ګولډ ماین شو هغې ته ډیټ سنټینس ورکړی شو زمونږ پاکستان کې چې ته غلې تا پسې بل هم غلې تا پسې بل هم غلې که ګیر هم شوي خو بس یونین پارچې کې دی د 50 کروڑ روپو کرپشن دی وکړو او جی
نو موږ په دې باندې اړه نه خورو ټیک شوه خو که د دې نه سیوا و نو بیا به زمونږ محکمې چې دی نو ستا خلاف څه کاروایي وکړي خو دا 50 کروړو والا دا څه مسله نه ده نو په دغه وجه باندې موږ ګوره د یو کلمې ویونکي م یو مسلمانان هم یو او د هغې باوجود موږ په داسې حال باندې زما خیال دی ناجیه علی سویل غواړي جی سر میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں وہ ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے, ڈیولپڈ نہیں ہے. ہم ڈیولپڈ اسٹیٹس کے ساتھ اپنے ڈیولپنگ اسٹیٹ کو کمپیئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم وہ ٹیکنالوجی, وہ آرام, وہ آسائش وہ کمپیئر کرتے ہیں. تو لنڈن میں جو آسائش ہے وہ پاکستان میں نہیں مل سکتی, کیونکہ لنڈن ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہاں پہ انسان رہ رہے ہیں, وہاں پہ انسانوں کی سوسائٹی ہے. بالکل. اور ہمیں ابھی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں ابھی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دوڑ کر جاتے ہیں ادھر لنڈن, امریکہ کی طرف, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہی پی ایچ ڈی کی ڈگری میں وہاں سے حاصل کروں گی تو اس پی ایچ ڈی کی ریسرچ کا فائدہ ادھر ملے گا. لیکن اگر وہی پی ایچ ڈی کی ڈگری اگر میں یہاں پہ حاصل کروں گی تو اس کا فائدہ یہاں پر ہوگا, کیونکہ اگر وہ کوئی نئی ریسرچ ہے تو پاکستان کا نام آگے آئے گا. کتنے پاکستانی سائنٹسٹ نے امریکہ میں جا کر کام کیا ہے, وہ ریسرچ امریکہ کے نام ہو گئی. لوکیشن, اس لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ یہاں پر یہ ریسرچ کی گئی ہے. بلکہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے مشہور ڈاکٹرز میں سے جو مشہور ڈاکٹرز ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. جی. تو آپ ہی والی بات کے کہاں کے ہوئے, امریکہ کے. آپ ہی والی بات کے باہر کے ممالک میں اس چیز کی قدر تو ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم کبھی بدلے گا. جب تک یوتھ یہ نہیں سمجھے گی نا کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیولپنگ ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. او نو مونږ لا اوس هم د کېلې پوستکي کېله خور او ټق کېله غورځوه مونږ لا د کېلې د پوستکي نه اریال احمد راونه وځو. سر زه خبره وکم په یوث پولیټکس باندې چې بینګ الا سټوډنټ یوث پولیټکس ډیر زیات امپورټنټ دی. چې کله سر د یوث پولیټکس ترالو یوث پولیټکس نشته ته شته د یونیورسيټیز کې واقع لیول هغوی ته اپرچونټي نه ورکړل کېږي څنګه چې پکار دی. سر لیټس سپوز زه اگزامپل واخلم اورګه نقطه ده. جی سر. دا څومره چې فیډریشنز دي, دا څومره چې لکه چا سرې برګې تورې خړې جنډې راغستې وي او د یونیورسټو ته ځي, نو دوی خو هلته کې ماحول خراب کړی دی. بالکل سر. نو سټوډنټ پولیټکس خو لا زموږ زده نه دی, مونږ خو هلته کې بدماشۍ له ځو. بالکل سر. پکار دار چې لول موږ پهله خپل کمیونیکیشن سکلز باندې کار وکړو, خپل پرسنالټي ډیولپ کو, او د ټول امپورټنت خبره چې موږ په معاشره کې پیس راولو, یو بل سره اتفاق چې ټول که هر قسمه فیډریشن وي, که هغه پی ایس اف وي, آی ایس اف وي, جمعیت وي, هغوی له پکار چې هغه سوسایټي دپاره کار وکړي. هغوی دا نه کول پکار چې هغه د خپل پرسنل مفاد دپاره کار وکړي. لاول خو دا خبره ده. سر یوث پولیټکس په دې امپورټنټ دی. زموږ په پارلیمنټ کې څومره بیل پاس کېږي هغه زموږ چې کوم دی ټول سینیرز پاس کوي, هغه کې یوث نشته دی, او سر په هغه کې زیاتر ان ایجوکیټډ وي. که لیټ سپوز دا یوث دغه پارلیمنټ ته لاړو او دا یوث د دې فیز نه تیر شوي, نو سر امید دی چې هر قسمه کار باندې وکړل شي, قانون هم په صحیح طریقه جوړ کړل شي. بیا خو مینا خان کو ګورو هغه هم د سټوډنټ پالیټکس نه راغلی دی, که سهیل افریدي وګورو وزیر اعلی هغه هم د سټوډنټ پالیټکس نه راغلی. خوله سویل غواړي. سر د اریال دی خبره کې به زه دا خبره وکم که نه چې یوث پالیټکس هغه سینس کې پکار دی که نه چې هغه سټوډنټس دپاره فایده ورکړي. اول خدا خبره خو سر چونکې زمونږ چې کم دا غټ عمرونو والا پالیټیشینز ناست دي, نو سر دی زمونږ یوث ته لکه هغه سنجیدګۍ سره نه عالیه. حالانکې د هغه یوث چې دی فرش مایندز دي, هغه ښه آیډیاز ورکولی شي یا پازیټیو وی کې, نو سر لکه پکار ده چې هغوی له مو کور کړی شي. نو زه ویم چې دا د تعلیمي ادارې به معمولي ښه شي, ډېر نه خو ښه به شي. خو زما خیال دی اریال چې لکه ستاسو والا خبرې ته بیا راځم چې یوث ته موقع, نو بیا سینیر پولیټیشنز چې دي هغوی وایي چې دا چونکې جونیر دي, دوی په سیاست دومره نه پوهېږي, دوی په ټیکهداري سیسټم دومره نه پوهېږي څومره چې زموږ تجربه ده. سر اول خبره خو دا ده چې دلته میرټوکریسي نشته دی. لیټ سپوز که پیپل دی, که مسلم لیگ دی, هغوی ته چې کوم کس له سیټ ورکوي یا د پیسې په زور ورکوي یا هغوی په تعلق په زور ورکوي. دلته انسان په میرټ باندې نشي راتلی. فرسټ اف آل خو دا خبره شوه. او بیا که په میرټ باندې یو کس را هم شي نو ګروپ بندي دومره زیاته وي چې هغه څوک نه پرېږدي. ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې راته وخت راکړه, ډېرې خبرې وشولې, او دا ټولې خبرې دا زموږ د دې معاشرې سره
تړلې خبرې دي او دا څومره خبرې چې وشولې نو دا زمونږ د دې زلمو ریښتونی غږ دی. دا دې واورېدلی شي، په دې مسلو باندې دې کار وشي، هر زلمی دې د خپلې برخې کار وکړي، هر پیغله دې د خپلې برخې کار وکړي، د خپلې ټولنې د ګټې دپاره دې کار وکړي چې بیا موږ ته دا ضرورت نه محسوسیږي چې نن جی موږ بیا د زلمو په مسلو باندې خبرې کوو، نن جی بیا موږ د خپلې معاشرې په مسلو باندې خبرې کوو. یو سټپ لږ وړاندې هر کس د خپلې ذموارۍ احساس، هر تندې د خپلې برخې کار وپیژني، نو بیا ممکنه ده چې زموږ په دې ټولنه کې بدلون راشي. بیا به دا نه موږ په دې باندې خبره کوو، نه به دا نکته موږ راوچتو چې د کیلې پوستکې اوس هم زما زلمی زما پیغله د ګاډي نه راغورځوي، دا ګند په لاره کې غورځوي او دا د صفای خیال نه ساتي. زموږ په دې معاشره کې ډېرې زیاتې مسلې دا موږ په خپله جوړې کړې دي. هم د دې سره د خپرونې قربان مین مشاءالله ورکړي اجازت په دغه دعا چې هر چېرته یې ښاد آباد او خوشحاله بریالي اوسئ. الله پامان.